العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درجة الإلحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې د مادې په باره کې وضاحت وشو چې باندې ملحدین ستاسو مخې ته داسې راځي چې هغوی د قدم د مادې قایل وي. مولوي جبار موږ اته نهه دلایل په حدوث د مادې باندې ذکر کړي وو چې دا به تاسو د وخت د ضرورت کې په کار راځي. مولوي جبار بیا ملحدینو دا اعتراض راته چې یاره د پرونی درس خلاصه دا وه که نه چې ته یې وایي چې ټیک ده موږ به درسره الله ومنو چې دا کائنات الله پیدا کړی دی. نو بیا په کائنات کې خو د 5,000 نه زیات مذاهب دی او هر یو مذهب ته الله تصور پیش کړي. نو د چا خدای ومنو؟ بګوانو منو، د هندوانو، که د عیسایانو درې خدایانو منو، که د یهودیانو عزیر علیه السلام ته خدای نسبت وکړو زوی ته، په دغه شان ته کې د هندوانو په نسبت برهما وشنو شیو دی او که دا ومنو. او تر دې پورې نن سبا په هندوانو کې د 40 کروړو نه 50 کروړو نه ډېر خدایان دي. هر یو کس ځان خپل خدای جوړ کړی دی. د چا خدای ومنو؟ موږ ورته وایو چې د الله ثبوت دا بس دا خو د مذاهبو په کې د الله تصور دا په ټولو مذاهبو کې موجود دی. خو د توحید اقرار په کوم مذهب کې موجود دی؟ هغه اسلام دی. او قرآن کریم وضاحت کړی دی یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله. اے اهل کتاب راشد د عبادت کوي د چا یو الله چې هغه زمونږ الله د ټول کائنات لپاره د الله د موږ په څوکړو عقلي دلایل موږ په دې باندې منځبا وګړو دلایل په موږ جمع کړو را جمع کړی دي په منځبا او خدایان ډېر نو په دې کې به منځبا سوي یو د بل په کار کې به مداخلت کولای شي او کنه شي کولای مکمل وضاحت وشو. نن راځو منځبا زموږ درس عنوان او خلاصه چې دا موږ ملحدینو باندې تاسو داوا جواب داوا او په جندل او تنقیحات به کوئ ځکه اعتراضات به هم تاسو به دوی باندې کوئ. دا شی صرف په تاسو باندې اعتراضات کوي په قرآن عظیم شان باندې یا د الله وجود باندې یا د نبی علیہ السلام پر رسالت باندې د اسلام په بل کوم قانون باندې تاسو به هم الحمدلله سنا صدا موضوع سره په تعلق کې تاسو به تاسو اعتراضات کوئ. موږ دې کې تقریبا 40-50 راوستي دي. او موږ چې محاضرات رسول الله اردو ته دا کتاب راولې دا باندې تقریبا 165 غالبا ما راوستي دي. خو مدلل هم د دې موضوع سره چې مطابق دي مولوي صاحبانو نو هغه کتاب دعا کوي چې زر تر زر هغه چاپ کو تاسو ما ته راشي. خو مولوي صاحبانو په ملحدینو باندې سوالات او تنقیحات عبارت شروع کړه ورسته کتاب کې موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. په ملحدینو باندې سوالات او تنقیحات دعوی او جواب دعوی نه ورسته په ملحدینو باندې تنقیحات کول ضروری دي ځکه د ملحدینو سره دلایل نشته. هغوی بې ځایه اعتراضات کوي. د دې په ځای تاسو پرې ورمخکې کېږئ او اعتراضات پرې کوئ. جبارو ته میدان د اټیکینګ د دفاعي لوبه به هېڅکله نه کوئ. دې کې به تاسو اټیکینګ د دفاعي لوبه کول همیشه به تاسو څه کوئ؟ به ټک ټک بم خېږي وروره څه به کوئ؟ تاسو به بیا خپل دغه نشئ چیز کولی. تاسو به اټیک کوئ په دې عقیده باندې به اعتراضات کوئ. څه به کوئ؟ د هغوی په نظریه باندې په بیګ بینګ باندې په ارتقا باندې په ده باندې به تاسو به خبرې د ساینس د فارمولو نه به څه ناڅه خبرې په دې کششي چکر باندې څونه اعتراضات په دې بیګ بینګ باندې په دې ارتقا په نظریه نو دې نه به تاسو ملزمانو خبرې. نو اول تحقیق چې د ملزمانو تاسو ورته وایئ چې ګوره تاسو دا خو زموږ د ټولو ساینسدانانو دا نظریه ده چې د باران د اورېدلو حکمت الله رب العزت قرآن کریم کې وضاحت کړی چې الله وایي چې د اسمان نه تاسو باندې باران ورو. لیکن د ساینس دا نظریه ده اوس چېرې ساینس وایي چې د ابي بخارات ګوړګوړکۍ چې د سمندر نه دا د ګرم تپش د وجې نه څه وشي دا ګوړګوړکۍ بخاراتو په ذریعې بره والوځي. دا چې بره فضا ته لاړ شي نو دا یخ شي دنه بیا دا باران دا ګوړګوړکۍ په دې باران کې څوک کنورټ کوي؟ دا خود به خوده کېدی شي هېڅکله نه شي کېدلی. یا مولوي صاحبانو نو هغه ټول ترقیحات موجود دي. عبارت یې ومنسي ترقی هواګانې د چا په حکم سره ابي بخارات د فضايي مخصوص مقام ته اوچتوي. تنقیح نمبر 2 تاسو وایئ ساینس علم دی. نو آیا صرف ساینس علم دی او که نور ذرایع نشته دی؟ نور ذرایع شته که نشته مولوي صاحبانو؟ څومره دي مولوي صاحبانو؟ بس درې علاوه موږ ډېر ویلي دي مولوي صاحبانو. دوی څه باندې مولوي صاحبانو دوی صرف مشاهدات دوی ماته وښایه ته ورته ستا په دې خوله کې وایرس دي ته یې وینې ځمکه 2 قسمه ګردش کې تا لیدلې ده. د مادې 3 څو اجزا دي؟ الکترون، پروټون، نیوټرون. تر دې پورې اوس ما پهګه څه کتابونو مطالعه کوله اوس وایي چې د مادې 14 اقسام دي. نه اجزا دي څو الکترون، پروټون او دې کې ماینس هم پکې شته دی منفي هم پکې شته دی الکترون او پروټون. ته سوچ وکړه ته د ماده دغه لیدلی شي دا اجزا هسې لګې تاریک ماده ډارک میټر ته لیدلی شي صرف مشاهده دی وی چیرې ماته وخایه ته خپل ځان هم مولوي صاحبانو
تر خپل ځان مبارک معلومات نه لري خپل جسم مبارک او فی انفسکم افلا تبصرون الله دې خپل ځان ته دې ګوره پورا عالم درکې فټ کړی دی د انسان نظام تلقین نمبر 3 تاسو چې کله د یو سیز معلومول غواړئ چې دا سیز فکر او که خوب دی دا په څه سره او دا په څه سره ثابتېږي دا اوس په مشاهده سره ثابتېږي چې دا به یو دې ګرځي دي او دا خو سکلو سره معلومیږي کنه په جواب چې څه کېږي دا شانته کې څلورم نمبر تلقین په دوه غواهانو سره د پلان ځان ثابتوي او د ټول دنیا گواهی نه باندې عبارت او د ټولې دنیا گواهی نه منې دا ولې دا کومه فلسفه ده چې صرف د نسل ثبوت لپاره دوه ګواهانو سره نسل ثابت کېږي او د دوه په اړه په مسلمانانو گواهی سره د خدای وجود نه ثابتېږي دا څنګه خبره ده تاسو چې انسان د یو شي ثابتوي د خپل وجود د خپل پلان د خپل نسل ثابتوي نو تا د نور لکه ما چې اکثر زده ملحدین به د ګراتین کوم به ورسره عقلي دلیل نه د پلان وجود باندې تاسو ما خودلې کنه د پلان وجود باندې یو نقلي دلیل دی نقلي دلیل معاشره ده مور وای خاندان وای کور کې موږ را ده زموږ پلان د معاشره سره نقلي دلیل به شي د پلان موجود باندې بس د پلان عمر زیات ماشاءالله د پلان عمر بل کار ما ورګور ته بدرې پیره دا ویلو په ورته 10 روپۍ نام بس ټول نو ته به مرته ما آیا ما ورته بګیول ما ته نه ویلو به تور نږدې شوی عمر شبانو د پلان عمر دته د مولدین نه ته تاسو کزه ته خپل پلان د پلان ولې وي کله ته ویل نو خو ما ته ویل کنه مولدو یو کنه ما سره انګلیسي ما سره به تکي بس ما سره په بحث کې مو ته لګا دا ریکارډ کوم چې شیر کو وینه وجه ما ته مسله د تحفظات ما خاصه نو بیا غنه بعد چې دا څه وکړه ست اعتراضات په وکړه غنه بعد خود د زړه چې زبر سره خبرې کوم هغه ما وکړه چې هغه په ګروپ کې خپل مرګري او سره پنځه اډ کړو امرګری نه چې طاقت تاسو ورکو چې نه زه اوس یو مولا سره لګیم اوس ما سره دا بحث نشي کولای او دا الله فضل له جدا سي تختیدل چې به د سره بازار رابطونه او هو چې ما په د اعتراضات کول مو ته تراشي تر میدان ته څنګه نو دا خدای زلو چې زموږ په اعتراضات کو دا ملحدین ډېر په هغه څنګه چې دا غیر مقلدین دي خبر نشي کېدل تم ناس تاسو کې څوک دوی نه حقیقت دوی چې قدرت کار دی کنه دوی ته چې دا اول لکه زه خپل خبره کوم زه چې اول تبلیغي شو منو ما به چې خدای دا ټول خلک د څنګه تبلیغ کې ځان سره بوزم بس هر سره دا تبلیغ ولا ګرځي قرار چا پځي دا ځان به دا کوم مرګري چې اهل حدیث ته وړي دی به کوشش کوي چې دا ټول باطل دي طرف ته وړي د چې به دا کم کس ملحد شي بیا نو د ملحد به دا نظر چې به دا ټول په باطل روان دي اوس راځي د خپل نظریه ته روان او دا به کوشش کوي تبلیغ کوي نو تبلیغ طریقې دا چې تاسو کوي مولا سره بحث کوي مولا لا جواب وکړه وګوره مولا سره دې خبرې جواب نشته نو بیا څه کیږي نو دوی بیا غیر لپاره لا سګي ځان د لپاره کولاو خو الحمدلله چې څوک په دې موضوع باندې کار کوي لکه دا مفتي صاحب تاسو اوري یا سر ندیم الواجد صاحب ماشاءالله د دغه اوري ډیبیټ اوري د خبرې اوري د مجلسونه اوري تاسو په ګډه پیدا کیږي په دې فیلډ چې څوک کار کوي او سیده چا کار نه فیلډ نه اوس په ملحدینو د ملحد په اوس په غیر مقلدینو د ملحدینو فتوی لګي او په پښتیرانو د ملحدینو فتوی لګي نو دا به څنګه چې ته موضوع نه خبر باندې لګی کنه طارق مسعود سے مشهور سره دی یاره پاکستان اسلام نه ټول نوې سیکولریزم دعوت ورکړي نو به ما خلکو خبر خبر کو اخره کې توبه وستره اوس دا یو فیلډ نه دی ته موضوع نه خبر او ته پازي پارچا د الهاد فتوی لګي نه ملحد نه سم مراد دی خو لغوي الاصطلاح کې خو به ویل شي خو په مسله ثابتېږي عرفي دغه ثابتېږي معنا کې اصطلاحي نه کنه یک دا خو ته په سړي د پورف کې هو ورته بولې دوی کله چې به پاس کیږي نو به ته په ورفي دا ونه خلاصيږي لکه د صلات معنا من تحریک الصلوات نه کوم یا د دعا معنا پر رحمت سره نه کوم لږه نو دغه شانته کې کوم خلک به د دې موضوع نه خبر نو د څه کوي مجلس دغه اوري تاسو په پکې پته لګيږي نو دوی په دوه غواهانو سره خو د الله د دوه غواهانو سره خپل پلان نظام ثابتې خدا دومره انبیاء کرامو چې د مسلمانانو کوي خپل د انبیاء کرامو قالت رسولهم في الله شك فاطر السماوات والارض قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله یو الله عبادت وکړو دوی وایي چې دا خو مونږ ته توخه موږ ته چې دا خبر تاسو د خودلو خبر داسې شی دی موږ زمانو نذیر دی دا کنه ما توخه خدا خو نذیر شو کنه نو د مدعی له سم مطالبه کیږي ماشاءالله شاباش پنځمه تنبیه تاسو ساينس بغیر د مشاهده او دلیل نه منئ او که دلیل سره یې منئ د ساينس په وجود دلیل پیش کا یا بل زمانو د ساينس څونه مقدمات دي د ساينس مقدمات څومره چې ملحدین دي
دا څه کوي بغیر د دلیل بغیر د مشاهده نه مني د تاسو ساينس د مقدماتو باندې غوته وي ما ته دلیل پیش کړم مولوی صاحب شپږم تنقید ساينس ته علم چا ویل ساينس خو تجربه ته وایي او تجربه کله صحیح وي او کله غلطه وي تجربه کله کامیاب شي او کله ناکامه ډیرو ملکونو تجربه وکړي د فوجي مظاهر چې اکثر ناکامه مولوی شي صاحب خو د اسلام او د عقیدې د مذهب یو عقیده نه ناکامه کیږي او نه ختميږي په خپل باندې سټیفن هاګن وایي کائنات کې مختصر تاریخ دی کې د سټیفن هاګن په خپل وایي هم कब तक ये थ्योरियां बदलते रहेंगे थ्योरी माना थ्योरी नजरिए ته وای من کوم وخت پورې به دا نظریه چینج کوو بیا بیا خپل دا اقرار کوي من کله د یو اټل نظریه او تھیوري ته نشو رسیدای چې هغه اټل وي لیکن د اسلام نظریه چې دا اټل نه کنه ولې څنګه اټل ده د انسان ته الله هم د انسان په اړه کې هم وضاحت شوی دی چې انسان په اړه کې والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا د اسلام د انسان په اړه کې دا وضاحت کړل چې دا انسان د مور پیدا شي سره دای سم نه د علم ور سره نه د نور مخلوق په اړه کې وضاحت سورۃ طه آیت نمبر 50 ده ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى د نور کائنات په اړه کې وضاحت کړل چې زمون رب چې ده اعطى كل شيء خلقه دا هر څه پیدا کړی دی بیا ورته هدایت کړی مطلب لارې ولا قدرت ګوره د نور د پاره خپل لار مقرر کړی دا د سپوږمۍ لپاره خپل لار دوی د حیوانات چې پیدا کیږي دوی په یو علم سره پیدا کیږي د پیدا کېدو سره دا څه کوي خپل جبلت کې دا موږ ویلو کنه جبلت په کمنو کې پوشیده عناصر دي چې هغه په څه کوي د خپل بقا ساتي د پیدا کړی دي د انسان په اړه کې وضاحت کړی چې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا د هر څه او تر لپاره پیدا کړی خو بل آیت کوي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا انسان نو ګورو تاسو سوچو کې د تمول سبانو کوم ځکه مونږ راوړو شپږم نمبر تلخیص چې د مذهب عقیده سره کیږي نه بدلېږي نه چینج کېږي او د ساینس تجربات څه کېږي مولوي صاحبانو دا بدلېږي را بدلېږي مولوي صاحبانو اوومه نمبر تلخیص د ساینس تعلق د تجربې سره د عقیدې سره تاسو تجربه په عقیده قیاس کوئ دلته دوکه کېږئ ځکه د عقیدې تعلق د شرعي اعمالو سره دی او د ساینس تعلق د دنیا د ایجاداتو سره دی ساینس د عقیدې خلاف نه دی بلکې ساینس سره عقیده نور هم مولوي صاحبانو څه کېږي پخېږي مولوي صاحبانو ګوره د ساینس تعلق د تجرباتو سره دی دا خو د مادې نه بحث کوي او مذهب د غیر مادي امور را بحث کوي مولوي صاحبانو کله مذهب د روحانیت نه بحث کوي مذهب خو تا د ستاره ژوند مقصد بیانوي او ساینس خو تا د ستاره ژوند مقصد نشي بیانولی نو دا په دې باندې قیاس کول دا ستاسو غلط دی اتم نمبر بیگ بینګ کوم ځای کې واقع شوی دی مونږ ته پته راکړه دا وایي کنه بیگ بینګ وشو سوال سره په کاله مخکې او دماکو شو انفجار عظیم شو یو دماکو شو بس ماده پیدا شو د ماده پیدا شو کائنات مونږ کوم ځای کې شوی دی چې کایو یو کار چې کیږي خو یو ځای کې بکی کنه اوس دا بر چې د جیمز ویب ټیلیسکوپ لګلې او بر فضا ته لګلې او محدود مقام ته لګلې یو کار یو کنه دا بیگ بینګ چې کېدو کوم ځای کې کېدو موږ په دې پته راکې کنه نه هم ترغی بیگ بینګ چې واقع کېدو ته کوم ځای کې وي او ته چرته وي چې ته طرف ته کوزو چې ته دا کسی شی وي ته په ذراتو کې موجود وي او کته سوي مړ ځکه دا وایي چې تاسو چرته وي نو موږ په عالم ارواح کې موجود زموږ ډیټا محفوظ ده مړ زمانو زموږ ډیټا محفوظ ده چې موږ د چا بچیو دا د اولادیو ډیټا محفوظ ده یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر تاسو پیدا کړی د سړیو د خزنه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله رب العزت موږ ته وضاحت کړی چې تاسو کې زیات عزت منه او څوک دی چې څوک سوي تقوادار دي تاسو خپل ډیټا تاسو بیان کړئ ول انسان په تاسو کې څوک رسته ټول تربیحات روان دي لسم تنقید بیگ بینګ د مخکې سو ځکه ساينس او صرف بیگ بینګ پورې تا معلومات کوي او اسلام او د اول له وضاحت کوي اسلام د اول نه وضاحت کوي چې ته موږ سوي د جنت نه راغلي بیا به جنت ته ځو ډاکټر له سلوت چې موږ بیا ساينسي تبلیغات پیش کړ چې بیا هغه چې د انسان د کورې اصلي باشنده نه دی مولوي صاحبانو نو موږ سره ټول ډېر په خپل تاسو سره خپل وضاحت څه کنه چې ته وضاحت وکړه یو لسم تنقید د بیگ بینګ په وجه چې دنیا پیدا شو اول سکند په سې ابتدایي حصہ کې د کائناتو کاربون حصے پیدا شوي دي نو دې وخت کې د کائنات د خورېدو رفتار د روشنايي یعنی د رڼا رفتار نه زیات او دا خور چاته معلومه ده چې د رڼا رفتار نه بل تیز سفر کولو والا نشته نو بیا دنیا څنګه د رڼا تیز سفر کولو سره پیدا شو د دې تنقید مطلب دا دی کنه د دې تنقید ساينسدانان وایي چې کله بیگ بینګ وشو ماده پیدا شو او زده ماده پیدا شو دې وخت کې د رڼا رفتار څومره دی مولوي صاحب تاسو ته پته ده چې 3 लाख کیلومتر دی چې 1,86,000 میل جوړیږي دې کې وایي چې کله ساينسدانان سوچ کې فکر کوي نو دوی وایي چې اول سکند څو
د اول سکند شپږ دېرشتمه حصه هیڅ هم نه دی د یو سکند شپږ دېرشتمه حصه په دې وخت کې د کائنات ډېر اکثریت خور شوی و دې وخت کې دا خورېدل چې ووایي دا د رڼا د رفتار نه تیز و په دې پوه شوې دا اهمه تلقي د مولوي صاحبانو دا چې ستاسو ذهن کې وي د اول سکند په ابتدایي شپږ دېرشتمه یا پنځه دېرشتمه حصه کې د کائنات د خورېدل د رڼا د رفتار نه تیز و نو دلته خو ستاسو د مسلمه شخصیت د مسلمه نظریه چې د رڼا رفتار نه تیز شي نو د کائنات د خورېدل د رڼا د رفتار نه څنګه تیز شو مولوي صاحبانو د دې جواب وګورئ پوه شوئ که پوه نه شوئ مولوي صاحبانو خیر دې دا ورسره بیا وګورئ د رڼا رفتار په باره کې څه وضاحت دی مولوي صاحبانو او رڼا ته په عربۍ ژبه کې نور وایي او په فارسي ژبه کې ورته روشني وایي دا یوه برقناطیسي شعاع ده د رڼا ټول مو د انسان د سترګو لپاره قابل دي دا د قوت یو شکل دی دا یو محرک دی چپه ده مولوي صاحبانو ها پوه شئ کله دا سترګې سره وجنګېږي نو د انسان په سترګو کې د پیدا کېدو حس پیدا شي په نور الفاظ سره موږ د رڼا په ذریعې سره کتل کولی شو د نیوټن نظریه جسمي ده چې په رڼا وړو ذراتو باندې مشتمل وي وایي نیوټن څه وایي چې دا رڼا چې په وړو ذراتو باندې مولوي صاحبانو مشتمله ده دا قسمه رڼا چې یو شان رفتار کوي چې 3 لک کیلومتر 1,86,000 میل دی مولوي صاحبانو دولسمه تنقي چې کله د تخلیق د کائناتو کېدلو بیگ بیگ وشو نو په دې دوران کې د مادې د ذراتو دواړه اقسام پیدا شو یو ماده ده میټر او یو ځدې ماده سنټي میټر ته مولوي صاحبانو وایي ماده ځدې ماده په برابر تور ملو شو نو ماهرین طبيعت وایي چې کله دا دوه قسمه ذرات په خپلو کې یو ځای شو مولوي صاحبانو خپل وجود ختم شي او وخت چې کوم څه په نظر راځي دا د دې ټکراو نه وروسته جنګېدو نه وروسته چې کومه فاصله ده دا پاتې ده مولوي صاحبانو او سوال اوس دلته دا دی چې دا بچوي ټوله مواد چې دا ماده ده د کې ځدې ماده نشته لري دا چې څه تاسو په نظر راځي دا ماده ځدې ماده چې شو دا سوال دی کنه دې جواب ته ماته راکنه چې ته ماده پیدا شوی ځدې ماده پیدا شوی ځدې ماده څه شو مولوي صاحبانو موږ ته مخالف مواد په نظر نه راځي نو سوال دا دی چې موږ ته خو ماده په نظر راځي مخالف ماده چیرته ده موږ ته یې وښایه مولوي صاحبانو زه د مادې پسې اوس دی ګرځي لټوي چې دا چېرته پټه شوې چې موږ یې پیدا کړو دا دې باندې مکمل دوی باندې باقاعده دوی څه کوي تحقیقات کوي بي بي سي کې یو دغه شیر کړی دی بي بي سي اردو نیوز 5 مارچ 2015 دا سرچ کې تاسو تر ټول ریکارډ بدل راوړی 400 زړه په درمیاني سرحد کې دوی یو تجربه ګاه جوړه کړې ده مقصد دا لپاره چې پته ولګوي چې تخلیق د کائنات په کې هغه مخالف مواد چیرته تللی دي مولوي صاحبانو ماده په سوالسمه تنقیدار چې موږ ته دا څه ځوخه د په مخ کې د ماده نه په خپل پیدا شو موږ مشاهده وکړو کنه ملحدین خدای انسان یو منطقي حیوان ګڼي په خاورې په ډېری او په انسان کې سپرک نه ګڼي تاسو چې نو په دې خاوره کې په دې جسم کې دا څنګه چینج پیدا شوی دي که تاسو د نور حیواناتو ته وګورئ د نور حیوانات چې دوی د لپاره یو تعلیم یو حصه مقرره ده خو هغه د انسان د دنه زیات الله رب العزت ورکړل چې دا سوچ کې فکر کې علم حاصلو مونږه تعلیم کو موږ پکې څوک د خپل ژوند مقصد پیژنو دا نور حیوانات د ژوند مقصد نه معلوم بس پولیس کې او څومره په جبلت کې پیدا کړل په دې کې پیدا کیږي او فنا کیږي خو د واحد انسان چې د اختیار ورکړل دي چې په خپل اختیار سره د لاسو کې مرزبانو ځان لپاره صراط مستقیم ورګو هغه باندې عمل کوي چې څوک چې جنت ته لاړ شي مولوي زبانو وز د ماده په اړه کو وضاحت دی زری ماده دغه وضاحت کوم زمونږ یې چا پیره چې څه په نظر راځي دا ټوله ماده میټر ده او ضد ماده د عام د مادې نه مختلف ده په خاص ډول د ضد مادې جوهري ذرات د عام مادې په برعکس خصوصیات لري دا غي ذرات او برقي چارج الټوي الټوي مولوي دا ماده مثبت چارج کوي هغه الټا چارج کوم چې ضد ماده مولوي زبانو د ساينسدانانو خیال دی چې بیگ بینګ او جماعتي سره ضد ماده هم تخلیق شوی ده لیکن په کائنات کې ضد ماده نشته سوال دا چې هغه ماده چیرته ده د ماده هایدروجن کې یو اټم وي هایدروجن کې یو اټم ومړي زبانو په هیلینم کې دوه اټم او یو داسې د باقي عناصرو په جوهر یعنی اټم کې دننه مزید واړه ذرات موجود دي لکه الکترون پروټون او نیوټرون د اټم په ځل کې د اټم کوم چې بنیاد د نیوکلیس وایي مړي زبانو دا خبره یاد ساتئ باقي پروټون مثبت چارج لري څه کوي پروټون چې دا مثبت چارج کیږي نیوټرون غیر جانبدار وي نیوټرون دا غیر جانبدار وي الکترون دا منفي چارج کیږي د دوی مرکز د غیر چاپیره ګرځي مړي زبانو دا څه کوي د ماده حفاظت کوي دا دونه وړه ذره دي کې دا چا پیدا کړی دا خود به خود کیږي دا مته وی چې لکه موږ صرف ساينس دا وکړل څوک ساينس موږ دا وکړل نور د کنټرول کوونکي ګور ساينس دې تا دا خودلې شي دا ولې کیږي خدا توجیه نشي بیانول چې د دې څه مقصد دی دا توجیه نشي بیانول چې دا څه مقصد د لپاره پیدا شوی دا بیانول شي هیڅ کړي نشي بیانول زبر زه دې ماده
تاسو فرض کړئ چې تاسو سره یو موټر کار دی کوم چې د مادې نه جوړ دی نو دې ضد ماده د دې نه مختلفه وي څنګه به وي معلومه نه ده تاسو فرض کړئ هایدروجن یو ایټم دی نو د هغې ضد به هم وي کوم انټي هایدروجن به وي مولوي صاحب یو ماده د مطلب لکه تاسو یو دغه معلوم کړئ فرض کړئ هایدروجن شو هایدروجن یو ذره د یو ایټم موږ ورته وایو د دې ضد به څنګه وي انټي به وي انټي هایدروجن ویل کېږي مولوي صاحب پای کې به الکترون پروټون دا به څه وي دا به منفي وي انټي به وي مولوي صاحب پوهېږئ پنځلسمه تنقیه ستاسو نظریه چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شوه او بیا ترې دا دنیا پیدا شوه نو سوال دا دی چې په دې مادې کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای نه پیدا شو چې د دنیا ټول انتظام یې برابر کړو ځکه چې ماده خو ډېره کمزورې ده نو په دې کې د طاقت د کوم ځای نه پیدا شو چې د هر جنس مخلوقات یې جدا جدا پیدا کړل لکه د حیواناتو خپل جنسونه دي د نباتاتو خپل جنسونه دي په انسانانو کې مختلف رنګونه او مختلف رواجونه دي نو په دې ماده کې د دومره قوت او طاقت د کوم ځای نه پیدا شوی دی جواب وکړئ شبانو ګوره تاسو یو چې دا هر څه د مادې نه پیدا شو نو په دې ماده کې ګوره په کائنات کې درې قسم اقسام موجود دي یو هغه دي چې په هوای کې څه نشته حیات نشته لکه کوم چې دي حجر ته منسبانو دا دغه شو کانی شو نور سپوږمۍ شو په دې کې څه نشته حیات نشته منسبانو په دا هم یو روان دی او ترتیب سره کار کوي خدا د جبر ذات په د جبر د قانون لاندې دي منسبانو دویم نمبر چې دي نباتات حیوانات په دې کې حیات شته دي انسانانو کې حیات شته هم د خپل یو قانون لاندې جبر قانون لاندې روان دي چلیږي یو انسان دی منسبانو انسان واحد په دې کائنات کې داسې یو هستی ده چې دا د خپل اختیار خاوند کړی دی منسبانو دا د جبر لاندې نه دی مطلب څنګه د خوخه د یخنۍ ته کینی او ګرمۍ ته کینی منسبانو د خوخه د اخر مسئله او کنه حاصلې د خوخه د کدا څه کوي د خپل ژوند مقصد نه ځان خبره او کنه خبره منسبانو نو تاسو جو کنه به دې ماده کې د دونه خصوصیات کم ځین رااله بل د ماده په خصوصیاتو کې د کم ځین رااله نو د فهم توجه وسه په دې ماده کې د خصوصیات کم ځین رااله ټول د عقلیات خبرې دي د دې ماده کې د خصوصیات کم ځین رااله چې باید ام د تخم کې دوره طاقت پیدا شي چې د ام د تخم نه به ام پیدا کیږي د سیو د مانی د تخم نه بس کیږي سیو ته د چا پابند کړي به دا څنګه د خود به خود ځان پابند کو یو وبدا بلځبانو یو وبدا چې مرچکه اوس کې ستې جوړيږي مرچکه تاریخ دغه د ځای کې جوړيږي ته سوچوګه دا چا پابند کړي د بدا ماده تبه چې ماده او دا ور سره دیم مری ماده کې نه حیات څه نه پکې شعور شو نه پکې عقل شته دا د شعور او د عقل کار د کم زره پکې دا پکې چا پیدا کړي دا پکې الله پیدا کړي دا ټول عقلي دلایل د بلځبانو دا ټول سوالات چې موږ نه دوی نه کو تکل دي چې دا مولدین دې موږ له جوابات راکړي دا د نیوټن پر پاسه خبر نه دا سټیفن هاکینګ اوس مړ شوی 2018 پر پاسه زره د آینشټاین تکل دي چې دوی دې موږ له جوابات راکړي بلځبانو شپاړسم تنقیح په دې ماده کې دومره قوت او طاقت د کوم ځای راغلی دی چې بعضو مخلوقاتو ته یې ژوند ورکړی دی او بعض ته یې ژوند نه دی ورکړی نشته پکې که نه په نور سپوږمۍ کې ژوند نشته دی بلځبانو روان دی او موږ کې دا ژوند موجود دی خو موږ هم ماده یو سپوږمۍ ماده یو خاوره ډېرې ماده دی دغې فرق وایي نشته دی څنګه پکې فرق نشته دی بلځبانو دا څه وجه ده د دې جواب پکار دی د دنیا په باره کې ماهرین وایي چې انسان تر اوسه پورې د ټول کائناتو صرف 15% نه واقف شوی دی او باقي 95% دا ستاسو لپاره ډېره عامه خبره ده چې تاسو به د ساینس نه متاثره کېږئ بعضې پروفیسران چې کله په دې فیلډ کې کار کوي په دې الحاد او مغربي فلسفه باندې کار کوي د ساینس د ملحدینو ورته نظریه پیش کړي به سړی ورخطا شي به خپلو مسلماتو نه انکار کوي زه سره ساینس منم نه د قرآن کریم د واسوارونو او ځمکو د تخلیق وضاحت کړی و دا ونه دي ثابت ساینسدانان نو ساینسدانانو 15 کالو بچی دي 15 کالو بچی په خوله باندې د خپل عقیده پرېږده نه یو وخت خو د ساینسدانانو دا هم لري چې نور ساکن دی یو وخت خو د ساینسدانانو دا هم لري چې دا ځمکه څه وه ساکن ده او دا مرکز دی نه وه زه به درله مې پېژ کړم که نه یو وخت خو دا هم لري چې چا ته پته نه لګېده چې دا انسان د څه نه جوړ دی یو وخت خو دا هم لري چې دا کائنات جامد د اسلام هغه وضاحت کړی چې دا کائنات ورځ په ورځ خورېږي د ساينس په وجه به تاسو صحیح د 15 کالو معلومات لري یو وخت به راشي معتبرې خو ساينس به واسمانونه هم ثابت کړي او ځمکې هم ثابت کړي مولوي صاحبانو د فلکیاتو متعلق چې په قرآن کریم کې څومره آیاتونه مبارکه ذکر شوي دي دا ورځ په ورځ څه کېږي پیدا کېږي ثابتېږي تر دې پورې چې د احادیث مبارکه او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم فضیلتونه او صفاتونه څه کېږي مولوي صاحبانو ثابتېږي او خلک ایمان راوړي په دې باندې لکه یو رابرټ ګیلن واقع مې دلته بیان کړی و که نه چې هغه خلک ماهر جنیاتو په دې رحم باندې به ټیسټ کوو د طلاق باندې چې د ټیسټ وکړو چې دا 3 طلاق ولې دي هغه
د انسان چې کله کوم زنانه ته طلاق ملو شي د رحم کې د زنانه رحم کې د سړي د ماده ډېرې ما ورته منی وایي دا پرته سپریم ورته وایي انګریزي کې دا پروت وي د یوې میاشتې کې 35% ختمېږي دوه میاشتې کې 70-75 شي په درېیمه میاشت ټوله ختمه شي د مسلمانانو زنانو چې بل علاج کوو هغه په رحم کې به د یو سړي دغه پرته وه ماده پرته وه سپریم به پروت وه د دې انګریزانو د نورو قومونو به څلور پنځه د نفرت پیدا شوي داسې بېغیرته قوم دی بله باندې یهودي وو خو مرټ رابطېدل بیا اخر کې د خپل بچو ته څو درې ځامن یو د دې پیدا دوه بل چانه پیدا خپل څو خپل مذهب پرې وستو مولوی زبانو سشه شو مسلمان شو د چې څومره پروفیسور یو خدا ملحدین دی ما د دې جواب شروع کړی وې څه باندې د څه شل تر آزاد کړی دی ما ورته جواب شروع کړی دا وایي قرآن کریم کې دا څه حکمت دی چې بل څوک نشي لیکلی ما د قرآن کریم ما په لسپنځه توجیهات را ذکر کړی الحمدلله دا وایي چې ان شاء الله زر تر زر برابر کوم نو زه د قرآن کریم چې څو وضاحت کړی ستا پروفیسوران نن ثابتې وایي په ایمان راوړي خو ته ته جاهل نو ته ځکه ته په خپله په سترګو باندې ړوند یې استاد یو ړوند ته ووایه چې اسمان شته دی یا ړوند ته ووایه چې دا سپین کلر دی یا دا سور کلر دی نو ړوند په دې پوهېږي په سپین او په تور باندې ما درځات چې کوم پیدا شوی نو ته اوس ړوند دي ته ړوند پیدا کړی څوک چې د عقل خاوندان دي د هغوی نه تپوس وکړه هغوی په قرآن باندې څه کوي ایمان راوړي او مسلمانېږي مولوي صاحبانو نو کوم ځای پورې زموږ خبر روانه وه شپاړسم ترقیح وشوه نو مولوي صاحبانو د اسلام الحمدلله خصوصیت دا دي چې څه وکړي خلک په دې باندې تحقیق کوي مولوي صاحبانو دا څه کېږي مولوي صاحبانو نو 15% خبر روانه وه چې ساینس چې څومره ورځ په ورځ ایجادات کېږي د اسلام څه کېږي حقانیت ثابتېږي مولوي صاحبانو نو د ساینس نه به نه متاثره کېږي د ساینس د فارمولونه ځکه ساینس تجربه د یو ساینسدان یو څه وایي بل ساینسدان بل څه وایي مولوي صاحبانو موږ د قدیم فلسفه ومنو که د دوی ومنو هغوی وایي اقول اشاره قدیم دي دوی وایي حدیث دي د چا ومنو اوس هغوی هم دلایل پیش کول که نه دوی هم لګیا دي دوی او څنګه چې هغوی باندې موږ اعتراضات کول په دوی باندې الحمدلله موږ اعتراضات کوو ولسمه تنقید د انسان پیدایش د ارتقا د کومې فارمولې په وجه شوی دی زموږ خو دعوه ده چې الله تعالی د انسان تخلیق کوي څنګه چې د الله تعالی خوښوي سورة ال عمران آیت نمبر 6 چې والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دا الله خو چې څنګه دا تخلیق کوي د میندو په رحم کې تاسو مولوي صاحب تاسو موږ له خپل نقشه بیان کړئ تاسو اول انسان څوک په کومه ژبه کې خبرې کړې وي د ویش په تل کې کاله مخکې انسان کنورټ شو چې د بنزین او د شاندو نه ځان ته منتقل شو موږ ته پروف ثابت کړ خبرې کوم ځای کې سونه اولاد په کومه ژبه خبرې کړې د مولوي صاحب سونه عمر کې مولوي صاحب سونه اولاد و کوم مذهب سره تعلق ساتلو ځکه مذهب د قدیم زمانه دی په جواب درکې مولوي صاحب بل علت څه چې دا د شاندو نه ځان کنورټ کو دغه انسان ته بل ته ولې اوس نشي مخکې کولای ځان کنټرول کولای مخکې ولې نشي کولای ځان د بیماریانو خلاص کړي ته اوس ناسا ته ځې ته به راځې هغه د فضا ته ځې مریخ ته ځې ته سپوږمۍ ته ځې ته بغیر د سټلایټ ته ولې نشي ځې ته ځان کې تیر څه کولی چې وایي چې بابا دې مو وایي چې د نیوټن د مولوي صاحبانو د نیوټن بچی روان دی چې د بغیر د سپیس نه تللی شي بغیر د جاز نه نو ته ځکه ولې نه کې خپل ځان کې چې ته ماشینونو ته محتاج یې مولوي صاحبانو دا خبرې دي چې موږ په دوی باندې څه کوو مولوي صاحبانو ارتضا دا خو زموږ د تخلیق وضاحت شوی چې موږ تخلیق مانیو قایل یو د تخلیق قایل یو تاسو خو د ارتقا قایل نو تاسو موږ له دې جوابات راکړئ اتلسمه تنقید کله چې بیگ بینګ وشو په هغې دماغ کې اواز موجود و که نه و که ملحد ووایي چې اواز موجود و نو تاسو پرې دویم سوال وکړئ چې اواز خو د مادې میټر نه پیدا کېږي او ماده خو را پیدا شوې هم نه وه کوئی میټر مولوي صاحبانو دا عمر د ویل انتباه قابل ده مولوي صاحبانو نو لسم تنقید انسان څه څیز دی حیات انساني څه څیز دی او مقصد انساني څه څیز دی شلم تنقید ستاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شوې ده او د هغې نه وروسته بیا کائنات پیدا شو سوال دا دی چې په دې کمزوري ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم طرف نه پیدا شو چې د هغې په ذریعې د کائنات ټول نظام برابر کړو چې د هر جنس مخلوق یې ذات پیدا کړل د حیواناتو خپل جنس دی د نباتاتو خپل جنس دی د انسانانو خپل جنس دی او بیا په انسانانو کې څومره مختلف والی دی او څومره مختلف رواجونه دي په دې ماده کې دا دومره طاقت د ساینس د کومې فارمولې په وجه شوی دی یوشتمه نمبر درکوي انشاءالله سبا ووایو مختصر محترم نه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین